باب قسمت الماء دی باب کی خیر دی اوبو تقسیمول دی اوبو تقسیمول نه مقصد څه ده دی اوبو تقسیم کول څه مثلا به تو اوبه ورکوي سبب زه اوبه ورکوم دې ته حمل شي همده شی ته په جانورو کې آسیان شروع ده خو د جنګ والا شی دی که نه اهم شی دی څه د دې خېټه مړایي او اوبونه موړ وي تږې نه وي نو د دې ضرورت ډېر پېښېږي که نه د نور جانور خو اسیم په کور وي اس خو به کله جنګ کې بیایي کله څه ته بیایي نو دې د اوله کې اوبه ورکولی شي وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أنبا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی تبدأ الخيل يوم ورودها سوال بچشتو بور کولی شي آسانو تا وبه قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمر بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ییس کل قسم قسم فی الجاهلیه فهو على ما قسم جاهلیت کی کوم تقسیمونه شي دي کنه دی اوبو ولا یا دی هر چی شولې کنه مخکې د اسلام نه هغه اسلام کې معتبر شمارل شي کې تغییر ضرورت نشته وكل قسم ادرکه الاسلام فهو على قسم الاسلام هغه به د سیوی چې اسلام کې کوم تقسیم کړل شي کنه اسلام ور بنی راشي هغه به د اسلام په طرز باندې باب حریم البیر دی به کې خای دی د کوی ولا چې کوم حریم وي کنه حریم چې شته شته د مونږ لکه حریم دی حریم معنی شدي نه دل نه دی راتل کار شاته حرام شو در باندې کنه دې پر موږ حرمت تړلې دې پر موږ شیان تړلې شي ته حریم یې شي چې دې حریم پار کړل درشل سي درشل نه به ال نو ورځي چې دې شنل شي حریم نه یې شي وبه قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى وقال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا إسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر علیہ السلام ارشاد دی من حفر بیرن کم سڑی چی کوئی اکندل فله 40 ذراعا عتنا لماشیته ناغب سالویح گزا اردا گرد ویخا گردا گرد بسمری سالیخ گزا سیدی اغا ماشیا جانور منور سشکولی شی و بتی نسکلی شی لگا گر چاپی رخو بیوتا جانور رتواوی کنا وبه قال حدثنا سهل بن أبي الصغدي قال حدثنا منصور بن الصقير قال حدثنا ثابت بن محمد عن نافع بن أبي غالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البير مدر الشائها ترسو پر سدیدی ولا رسیوی کنا مثلا یو کویای دی کنا لس گزا وتی دین لس گزا پر ظاهر د شدیدی ګر چاپیره به څومره لس گزوی صدر سو پر د بوکا په کور کو زول شي کنه او بیا زنه کو یوان خود سی کنه سن اوخ په زری سره جانور په زری سره وبرو بسل شي زنه د انسان په زری سره عام لسونه په زری سره بسل شي نڅالو گزا پر ګر چاپیره زاوی کنه ساز کی د کوی ول کوم شدی حقونه مقونه دي د سړی شکړی شي استعمال کړی شي باب حریم الشجر د ونې څه حریم دی لکه یو سړي ونه ښخه کړله دینه به بله ونه څومره حد کې لګی او څومره فصلې کې بله ونه به نشي پرېږدول اعتراض پې کولی شي که د ونه مثلا لس پیټه ده که نه 10 پیټه دي پرې به د ونې نه پرېږدي نورې ځکه
چې د یوه ونه د ځمکې نه رطوبات حاصلې نمکیات حاصلې ځمکې کې کوم قدرتي شیان دي که نه منرالز ایښي شوي دي همداسې میټلز وغیره د ځمکې کې همداسې ته نور څه اثرات لري که نه سرې ورې کاد قدرتي کاد نه هغه والا اثرات څه کوم دي که نه ترشیش والا دا ځان ته رسیلی خو شور وي که نه شورپن هغه د وجې نه خو اثر نه کوي یو ترشي وي خواږه شیان نمکیات وغیره ځمکې کې هم شته که نه لکه څنګه لحمیات محمیات ډېر شیان دي دنیا کې دا شی د خپل ویټامنز دي دا چې کېږي ځمکې کې موجود وي هغه د یوه ونه را حاصله کړي د وجې نه طاقتور یې خام میوه ورکوي که دې سره نږدې ونه دې ولګوله بیا خو د ټول نمکیات ما ځان ته کینش کوي نو دا ونه څومره پیټه باندې اوجه کوي که نه هغومره پیټه پورې بله نه رانږدې کوي ځنه خلک یې چې بس 3-4 ګزه پورې ځای ته بله نه لګي ځکه 3-4 ګزه پورې دې ته خو مونډیر جوړول شي که نه او مونډیر کې اوبو نه ډکېږي کجورې هلته عرب ویله کې خل اوبو باندې ډکوي پایپونو باندې ډکوي یا کندو ته وهلي شوي وي 3-4 ګزه ګیر چاپېره هغه اوبو نرمېشه ډکوي تر و تازه اوسي کجورې ونه هم د شی ده کوپرې والا شوه او نور هم د شی دي وبه قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل فيختلفون في حقوق ذلك بس دو خلق دا حقوقو کی اختلاف وکنه زمره پریدی تمون دیر وغیره او حریم فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حریم لها ستر سمره پریدی دی تنوی کانا غمره یا مثلا سمره بس 3 غزو پری وبی قال حدثنا سهل بن ابي سهل السوغدي قال حدثنا منصور بن السقير قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله یو کې دا خای کې سړی د کوري خرڅ کو کمرې خرڅ کا یا میدان و یا شو ځای و نو د دې ولا قیمت به په همده شي کې نه خرڅ کو بیا برکت پکې نه لکه کور دی خرڅ کو مثلا په 10 लाख کې کنه اوس دغه روپۍ 10 लाख بل چې کې ما لګوم دغه 10 लाख باندې بل ځکه ځای والا ځکه کدا دی بل چې کې خرڅ کې کنه نو به د شی ختميږي 10 लाख روپۍ دی په خېټې لګول شروع کی کنه دوړه وړته جوړيږي ستې نه پاتې کیږي او د شي ته اکثر لاس اچوا کنه شي کې دوام ډیر زیات لکه ځنه خلک هټین ډې کور ته وروړي کنه 2-3 کیلو تاسو کارو کو لوټا دی واخستل چې سره په خلکو ورکه و د سونه کې وګوره سمره دوام پکې شتا کنه سټي ما پر یو د سونه بکی پیدا به نه سلوټین ډې خدي یو پیری کې بس شي کې دوړه کړي همدا شي ته کور کې یو سړی دغه د وړو برې راوړل تاسو کړو کو سید راوړل بل شي راوړل دی ولد منفعت سوي دایمي ځکه چې کله کور دی خرڅ دی کور ولا پیسې بیا کور یا د سی مکان کې به خرچ کړي کني به نه برکت او چتیږي خرڅ کیږي وبي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير بن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمن دي لا يقضي قمن لا يقضي لشي أن لا يبارك فيه شي بركت فيك نشي شوالي وبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا هشام بن عمار وعمر بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام نه دا حدیث راغلی دی فرمای من باع
دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. ابواب الشفعتی دا ابواب دی په بیان دی شفعې کې. شفع څه تیل شي؟ شفع شفع نه راوتی دی. شفع خو جب ته ویلی شي که نه، ځکه دوه رکعته مونځ ته ویلی شي شفع کول، او تشفیع چې ته ویلی شي جب ته کول یو شی. نه شفع چې کوم دا میلاولی ته ویلی شي او جفت کولی ته ویلی شي. څه پړوس په وجه باندې یا شراکت په وجه باندې یو سړی د بل سړي مځکه یا د هغه والا کور ځای څه کي، ځان والا کوم ځمکه یي که نه، خپله ځمکه او کور هغه سره میلاو کي. لکه ته ما سره شریک یې که نه، تا ځای خرڅول، اوس ما ته د شفعې حق چې زه پې شفع وکړم، ځکه چې تو شی خرڅوې که نه بل کسې نه شي اخیستلی، ول زه ستا ته نږدې یم. وجه دا ده څه د شفعې حق خدای ورکړی دی، رسول ورکړی دی، څه وجې نه ورکړی دی؟ سړی ځان نه ضرر دفع کي. او که ته دا شی خرڅې بل کس یې اخلي او ته وایې چې ته یې ما اخله، کیدای شي ما ته یو داسې لړم دلته پورته کي که نه، چې زه ته نه ټول عمر بیا ښه کېږم، تنګ وم. د ضرر دفع کولو دپاره خدای رسول دا څه کړي ده؟ مشروع کړي ده چې د بل سړي د اخیستو نه مخکې سړی ځان ته اخیستلی شي. هکه بیا شفیع وایي زه یې نه اخلم، بل څوک یې اخلي، نو بیا پکې څه خبره نشته. او دا څوک څه د شفا کوي که نه، د شفیع ویلی شي عربي ژبه کې. صحیح ده. او بیا دغه شفا په درې قسمه باندې ده. یعنې شفیع چې کوم دي که نه، شفا سړی په درو وجو باندې کوي. یو خدای شریک فی نفس المبیعه وي، سړی د سره په د شي کې بلکل شي شریک وي. بل شریک په حق المبیعه وي. په حق المبیعه څه ته ویلی شي؟ لکه کور او پټې خدار سړي ځان ځان ته خو لاره یو یوه لاره شي، بیا لانجه پکې جوړي که نه، لارې کې به کله ست ته کې کله څه، یا لختې وي پټۍ ته ندرې کمه رغلي وي، یا شی جار دی پړوسي وي. او دغه شفاع چې کومه ده د احناف حضرت، جمهور، شوافي وغیره په نسبت باندې، یعنې جمهور علماو په نسبت باندې په غیر منقولي اشیاو کې کېږي. یعنې هغه شی یوه ځای نه بل ځای ته وړلی نه شي. ځمکه څوک نه وړي که نه. اوس که یو سړي نه تنګي، مثلا کلاس کې دې نه تنګي، کرسۍ بدله که هغې ځای نه بل ځای کې کېنه ورسره وي که نه وي. او کلاس کې کله یو ماشوم بل توبهی بیا نو استاد ځلې کې چې دې نه بېله ځای کې کېنه. او که چا سره د کور په یو ځای شي، اوس به څه کوي؟ کور ته نه وړلی شي بل ځای ته، نه شړی نه هغه ته ویلی شي چې د کور دې دې ځای نه یوسل رانللی شه هلکه، داسې ورته نه شي ویل. او نه خرڅولي څه ترتیب جوړېږي ځای نه ځای کې. او چې کوم منقولي اشیا دی هغې کې د شفیع ضرورت نشته که نه، ځکه چې خاص یو ځای نه بل ځای ته وړلی شي. غیر منقولي کې دي دا خبرې. او ځان حضرت څه منقولي اشیاو کې هم شفا کېږي، هغې ته دومره ضرورت نه پېښېږي. صحیح ده. بیا د شفیع په درې قسمه باندې، او شفا په درې قسمه باندې جوړېږي که نه. فی نفس المبیع، په شریک المبیع، حق جار دی وجې نه وي. شوافي حضرات، مالکیه، حنابله، دې درې واړه ائمه حضرات دوی وایي څه د حق شفا سړي دا لاسیلېږي که نه، چې یو سړي سره ته په نفس مبیع کې شریک یې، یا په حق المبیع کې یو شریک یې. مثلا دا پټۍ دې تاسو دواړه په نیمه باندې خستې و که نه، تور لګی شي، اوس د نیم پټۍ خرڅې دي جنازې بل ځای کې ځان ته اخلمه. اوس دا پټۍ ته به د شریک بنیوال خرڅول به دې ته معلومات ورکړي، زه د پټۍ خرڅم که ته اخلې بل چاته نه ورکوم. صحیح ده. همدا شی ته یا د سره شي لاره وغیره کې شریک وي. ښه که بیا پړوس وي، پړوس ته نشته. خو زموږ په مذهب کې پړوس دپاره هم حق شته، ځکه څه پړوسیانو نه سړي ته تکلیف ده او درد دماغ جوړېږي که نه، بل چا ته نه جوړېږي. څنګه شریک وي مرافق المبیع وي که نه، او شریک وي نفس المبیع وي، دا شی ته حق الجار به هم ثابت وي. صحیح ده که نه. او ډېر داسې حدیثونه شته چې هغه نه دا ثابته ده. څه به کېږي؟ پړوسي ته به هم شفا ورکولی شي. اوس په دې باب کې همدا خبره ښایي. ابواب الشفعة، من باع رباعا، رباع ربع جمع ده، چې اشتري شي ځمکې کور وغیره، فلیؤذن شریک و شریک ته به خبر ورکړي. وبه قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كانت له نخل او ارض کچزمک یا سپټی وی یا ونوی ولا يبيع حتى يعرضها على شریک شریک د خپل خبر ورکی کنه او که شریک ته پته ولګي شیر دا مالګره خدا شیخ خرسي او غله پلی ناس سنوي چې ولی خرسي او مال ولی نه خرسي بل شته خرسي غله پلی پناسو کنه س आवाज نه کو نه س د سی چې ها زمکه په خرڅونی کړی د ماته څنګه نه دی نبی د ششو د سکوت دی اجازه علامه ده بنه شي کول ورسته څنګه دي ته پته ولګي ډایرک ولر شي مجلس کې گواهان بجو کې ز شو پاکاوم صحیح ده نه دا سی اراس کې دي ته پته ولګي دا په پیښ کې لهونه ټوب را ټوب وکي وی قال حدثنا احمد بن سنان والعلاء بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ شريك بن سماك بن نكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض قد چزمکی کنا فاراد بيعها خرڅول وغختل فليعرضها على جاره بپړوسی ته اوخای پیشی کی باب الشفعة بالجوار جوار دی وجنه کیږي وبي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وشيم قال عبد الملك عن عطاء عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره وينتظر بها انتظار ولكن كان غائبا سيدا کچرته وینا یعنی کچرته لاړو به ولته انتظار کی کبه سملګری وی قرآنی ولا شریک غوی بو کی سیدا اذا كان طريقهما واحد شكل لاري واوي وبي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وولي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه يعني بشفعته وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شريد بن سويد عن أبيه عن شريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار قال الجار أحق بسقبه باب نتوقعت الحدود فلا شفعة دی باب کی دا خیر چې کله حدود مدود دی بیل شیلار دی بیل وی هر څه دی بیل بخشفانه کی دا دای مسله ساو دلیل دی سیدا مونږ فنسبنه کیږي ذکیه کنه ز پیدا وقت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه نه التبه شفانه وی شفانه څه مطلب دی سلت شفانه حق نه نه الت شفا کیږي صحیح ده کنه دا حدیث دی چا دلیل دی ائمه شافعی و غیره دلیل دی ښا احناف وغیره په نسبت کیږي ځکه دلته نور حدیثونه شته کنه الجار حق بداره جار دار حق بالدار څومره ډېر حدیثونه دي وبي قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم چې تقسیم شوی دی اذا وقعت الحدود چې کله باونډري جوړي شهر شاته حد ولګي فلا شفعة وبي قال حدثنا محمد بن حامد الطيهراني علاقه ده کنه یوا او اصبهان علاقه کې التګدا دا علاقه ما غی علاقه سره دی وبي قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن زهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ابو عاصم سعيد بن المسيب مرسل وابو سلمة عن ابي هريرة متصل وبي قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد عن ابي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك احق بالسقبه ما كان وبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ولا شفعة باب طلب الشفعة شفاعت طلب کوي د سینه چې غلی ناس او سوای نه کله سوچونه پوکې د ځغنه باندې یاري اوس خې کوم نه هغه ټیم کې وای چې کوم نه کوم وسړی پیږي کنه چې زور دی رسیږي او خستل شي
همده شی ته پته وي چې یار د شي ماته اخیستل پکار دي که نه داسې نه شي چا سره په لنجې واړم نه بیا اخیستل پکار دي ځکه د شپې حق ورکړی شوی دي کې دا هم نشي کولی دا سره ډوک بوک وکړي چې درته ووایي چې یار دا خو ما په 12 لکه خرڅ کړی دی حالانکې هغه ته یې په 6 لکه کې دا شی ورکړی و داسې د سره نشي کول که د خیانت پته ولګي د هغه نه بیا ترې نه کټوتي کولی شي چې څومره په هغه کې هغه ریټ کې لګولې تا ته به هم په هماغه ریټ کې درکوي زیات نشي کول کمې یورډ وي دواړو دپاره وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شفته كحل العقال لك چې رسۍ کولوي او چې کوم خلک شریر وي که نه هغه رسۍ چې دومره غونې در کولو کړی نه زور دی جن خاصې کولوي سره دومره یوه ګنډه راخلاصه وبه قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفة للشريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب.